او باب یې دی باب حمل الرجال الجنازة دون النساء. او معنا د هغې دا ده مطلب چې کله جنازه تیار شي مړی د هغه لاش چې کوم دی پکار دا چې نارینه هغه اوچت کي اوږو باندې او بیا ورسوي. ښځې به دا کار نه کوي. په هغې باب کې د حدیث لیکلی 1314 نمبر. دې پسې چې کوم بل باب دی باب قول المیت وهو علی الجنازة قدمونی 52 نمبر باب دغه دی. کله چې مړی پروت په کټ باندې نو هغه وایي قدمونی. حدیث نمبر 1316 یعنی حدیث یو دی لیکن دو مقاصد دپاره د راوړی دی. د دواړو اسناد هم جدا جدا دی. اگر چې آخری راوی یو دی لیکن د امام بخاری رحمه الله دوا اسانید سره دا ذکر کوي. هغې مشترک چې کوم متن دی د حدیث نه هغه دا دی چې کان نبی د سیدنا ابو سعید خدری روایت دی کان نبی وسلم یقول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال علی اعناقهم. چې کله جنازه یعنی مړی په کټ کې کېښودی شي اذا وضعت الجنازة کټ کې کېښودی شي نو فاحتملها الرجال سړي دی هغه اوچت کي علی اعناقهم په خپلو سټونو. نو چې کله دا واخلي نو فإن كانت صالحه قالت قدمونی. که دا مړی صالح وي نیک عمل والی نو دی وایي قدمونی قدمونی ما مخکې کې. وإن كانت غیر صالحه او کدا صالح نه وي بد عملی قالت یا ویلها این یذهبون بها. د امام بخاری روایت کې یذهبون بها دی او د امام نسائی یا د نورو پای کې این تذهبون بها دی. یذهبون په دی تذهبون دا کوم خواړی. بیا وایي چې یسمع صوتها کل شیء الا الانسان. د دې مړي د آواز هر څه شی اوري مګر انسان یې نه اوري. ولو سمع الانسان لصاعقه. لصاعقه کې د امام نسائی عبارت کې چا چې لیکلی دی نو ناسخ په هغې باندې لصعقه لیکلی دی. لصعقه معنی مجهول کې گئے معنی دا به چې دی به بېهوشه شوی وی. دلته کې امام بخاری چې کوم دوا اسانید سره لیکي یو کې لام تاکیدی شته او بل کې نشته. ولو سمعه صاعقه او ولو سمع الانسان لصاعق. مفهوم خو ښکاره دی بالکل. د حدیث اسناد صحیح دی لہذا حدیث صحیح دی. دی کې څه دا شی نشته چې مونږ ووایو چې دا پکې یا د عقل خلاف ده یا د نقل خلاف ده یا د قرآن خلاف ده لیکن زورور خو زوروري نو اعتراض کوي. 47-48 صفحه کې قرآن مقدس اور بخاری پہ کے دے لگی علامہ صاحب قرآن مقدس میں مردہ کے کلام کرنے کو محال کہا گیا ہے. قرآن کس طرح سے آیت کریمہ کہ مڑے و کلام نہ کہی نہ محال لکھ. اور محال کا فرض کرنا ویسے بھی محال نہیں ہوتا. دا سے محال نہیں دا محال چې کله قرآن بل فرض خبره کړې نو مطلب یې دا دی چې دا شی ممکن نہ دے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جس طرح ان مشرکین کے سامنے تمام فرشتوں کا آنا محال ہے تو مشرکان و مختا دا ملائک و راتل محال دی اسی طرح ان سے مردوں کا کلام کرنا بھی محال ہے. تو دارنگے دا مڑو خبر کول ہم دیسرا ناممکن دی. ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ وکلمہم الموتى. اور دوسرے مقام پر فرمایا او کلم بہ الموتى جس کا مطلب ہے کہ مردوں کا کلام کرنا محال اور ناممکن ہے. دے قرآن پیش کر قرآن ندا معلومی کی جی مڑی خبریں نہ گئی یعنی دے ثابتول دے ندا غوڑی. قرآن نه بداله هغې ثابتېږي چې قرآن مجید دا خبره چلولې د دې دپاره یي
چې مړي خبرې نه کوي. دې ته صراحت وي د قرآن. دا د قرآن دې باب کې صریح نه دی. د سره دا ډنډتماري دا کم بحث چې دی رستو کوي، ډنډتماري په دی چې قرآن دا نه دی ویلي، بلکې انشاءالله موږ به د قرآن نه ښیو تا ته چې مړي خبرې کوي. قرآن نه ثابته ده چې مړي خبرې کوي، پس د مرګ یې کوي. دی څه کوي په دې باندې؟ دی په دې باندې د امام بخاري رحمه الله دا حدیث رد کوي که مسلمان دی. او بیا مسلمان هم دا سره چې چونکې د امام ابو حنیفه او د امام بخاري آپس کې نالګي ده په دې بنیاد چې یو محدث دی بل فقیه دی، څنګه نالګي ده؟ دواړه به یو بل لیدلي نو بس یو سوچ جوړ کړی د خلکو. دی بیا لیکي چې بخاري موږ محدث وایو، اگر چې محدث نه وی دے بخاری محدث، لیکن بخاری صاحب بڑے دڑلے سے باب باندھتے ہیں باب و کلام المیت علی الجنازہ، اور پھر تحت الباب روایت ٹانک دیتے ہیں. روایت ٹانک نہ پیجنے یعنی زین نہ دے چے روایت بیان کی، بلکہ ٹانک دیتے ہیں. ٹانک نہ دیتے ہوئی چیزار نہ وضع کی. امام بخاری روایت تو وضع کوي او بیانوي. یو سړی چې روایت وضع کوي د اصول حدیث لحاظ سره هغه روایتونه قابل قبولي نه. په دې جمله باندې خدای صحیح بخاری ټول برابر کړل، خلا مې کړ. د صحیح بخاری یو روایت د دې عبارت په مقابله کې د مطابق قابل اعتماد نه ده. رستم دې کې دو جملے راځي داسې کہ جب میت کا جنازہ اٹھا کر لوگ چلتے ہیں تو اگر نیک مردہ ہو تو وہ کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلدی لے چلو، اور اگر برا ہو تو وہ کہتا ہے این تذهبون، ہائے مجھے کدھر لیے جا رہے ہو. بخاری 184 نسخے کا حوالہ اور کرے. امام بخاری صاحب کو قرآن فہمی کی داد دیجیے. اخندنے دے یعنی امام بخاری په قرآن ډېر ښه پوهېږي. ولې؟ قرآن وی چې مړي خبرې نشي کولی، او امام بخاری وی چې مړي خبرې کولی شي. په دې سړي کې او پرویز کې څه فرق دی؟ ما الفرق بینهما؟ دا حال دی. دا سړی شرمول کوي. تاسو که جماعت نه وباسئ، ما ډېر مخکې تاسو ته ویلو، ډېر مخکې څو ځله ما ویل ده که د ما یو تقریر اورېدلی دی په سرګوزه کې. زه چې راپاڅېدم نیلوي رحمه الله ما تپوس وکړه، کم ضیاء العلوم محتمم چې دی ضیاء الحق صاحب، اب انشاءالله دې ګواهي هم وکړي چې زه به دلته نه کېناستم. نو ما هغه تپوس وکړه، ما ورته یې مراسی ډم ته وایي. یعنې د انسان د خولې نه د هغې پته لګي چې یو سړی هر یو څیز ته هغه دا وایي چې میری جوتی زما د خپې برابر، زما د سپلی برابر. دا سړی عالم نه وي، د علماو جدا شان وي. دا چې بس خلک یو ځای ته ورسوي په سر یې کښېنوي، یو ځای نه وا وشي، د بل ځای نه وا وشي، نو دغه شان انسان ته جوړ شي. دا خلک څه کوي؟ دي کې څه عقل، څه علم، څه پویا، څه د حدیث فهم، دا پکې نشته. عطا الله شاه بخاری رحمه الله و ډېر زیات ویل چې زمونږ نیم جون چې کوم دی نصف زندگی گزر گئی ریل میں اور نصف گزر گئی جیل میں. پوه شوې؟ نیم مونږ په ریل کې مسافرۍ کې تېره کړه او نیم مونږ په جیل کې تېره کړه. د هغې وجه څه ده؟ خلکو ته به تاسو یې څنګه جب ہم تقریر کرتے ہیں تو تم کہتے ہو کہ واہ شاہ جی واہ، شاباش شاباش. دا چې که نه مرد آباد زنده باد څه په دې عالم بس ډېر خوشحالېږي. خو چې کله مونږ تیش کې راشو څه ګن بلا ووایو نو حکومت ولګي نو مونږ ونیسي جیل ته هم کړي. تاسو بیا څه وایې؟ آه شاه جي آه. نو بیا مونږ ځان ته مایل کړي. نو مونږ بس ځکه کله یو خوا ځو کله بل خوا جیل ته ځو بیا واپس ځو. دا چکر رواني. د دې سيزونه جذباتي سيزونه نه روزه، دماغ ځان له یخ وساته، معتدل مزاج شي، قرآن و حدیث صحیح پیژنګلو کې خلقو ته. دا دې عجیبه خبره کوي. امام بخاری ته څه وایي؟ داد دیجیے، یعنی په قرآن نه پوهېږي. ولې نه پوهېږي؟ قرآن دغه وایي او دی دا وایي. قرآن کې کوم ځای لیکلي چې مړي خبرې نه کوي؟ دا ورته کشید کوي. قرآن دا ویلی دی د مشرکین مکه په باره کې ویلی دی
چې کې بالفرض مونږ دې ته ملائک نازل کو اولې خدا خبره کړې ده نو ملائک نازلېدل شوي دي که نه دي شوي په غزوه احد کې نه دي شوي په غزوه بدر کې نه دي شوي او چې کوم مشرکان راغلي دي جیل کې نو هغې مسلمانانو ته څه ویل تاسو خو موږ نه یو نیولي موږ چې چا نیولي وو د هغې شنه شنه پټکي وو دا تا ته چا ویلي چې دا ممکن نه ده او دا محال ده قرآن خدا نه دی ویلی قرآن خدا وی چې دا کم منکرین دي که مونږ دې ته ټول خلک راوچت کړو که دا وکړو که دا وکړو که دا وکړو لم یؤمنو ایمان نه لري دا خبره یې د دې دپاره چلولې ده د دې دپاره نه چلولې چې ګنې ملائک به هم نه راځي یا مړي به کم دی نو خبرې به نه کوي دا ته چا وی دیکھه دا محال خبره خو نه ده د هغې د عدم ایمان خبره ده چې که هر څه وشي د ایمان نه راوړي دی بل خوا ته شوی چې دې راتلل محال دي څنګه محال دي چا ته محال دي ما تا ته که الله ته او عجیبه سوچ دی عجیبه فکر دی دا قرآن دانی ده دا بعضې خلک ډېر مغروري په دې باندې چې موږ له ډېر ښه قرآن راځي خو یا د قرآن شرمول ښه درځي قرآن خدا نه وایي دا دویمه خبره چې که ته کوم کوې چې لو ان قرآن سیرت به الجبال اور پسې آخر کې بیا او کلم به الموتى دې څه معنی ده آیا دې مطلب ہے جس کا مطلب ہے کہ مردوں کا کلام کرنا محال اور ناممکن ہے تو په فعل مجهول او معروف هم نه پوهېږي که یو داسې قرآن وی چې د هغې په وجه باندې سړي هغه لوستی وی او کلم به الموتى خبرې کولی شوې وی د هغې په وجه باندې مړو سره دا نه وي چې مړي خبرې کړې وی د هغه سره ډېر ښکلی عربیدان سړی ده کلم به الموتى د ژوندو مړو سره په هغې خبرې کړې شوې وی دا نه وي چې مړو خبرې کړې وی دا استدلال دی د قرآن نه په هغې سرت کوي د صحیح بخاري هغه حدیث کوم چې هغه دوه ځای لیکلی دی په دوه اسانیدو سره لاندې تللی نو وروسته بیا څه وایي چې اپنا حال یہ ہے کہ قرآن مقدس کی نص قطعی کو دا قطعی نص دی اصول ډېر ښکلي ویلي دی اصول د فقه قطعی نص کې دا څیزونه نه دي دا کوم چې ته کوې دا کشید کړی دی هم غلط کړی دی اجتهاد دې کړی دی هم غلط کړی دی قرآن مقدس کی نص قطعی کو درخور اعتنا بھی نہیں سمجھتے بے پرواہ ہے داغے پہ بارے کے درخور اعتنا دا مطلب جور و تب و یابس ہاتھ لگے شیعہ سنی بدعتی خارجی سب کی روایات کو آنکھوں پر رکھ لیتے ہیں اصول حدیث ویلی دی دے دینا واقف دے چې یو سړی بدعت کې مبتلا دی نو آیا مونږ د هغه روایت نشو اغستی چې هغه د هغه د بدعت معید نه اغستی شو او دا یوازې د امام بخاري خبره دا روایت زه تا ته ښیم چې نور کم کم ځای کې دی دا د انکار حدیث او یا د حدیث د رد کولو دپاره دا حیلې باندې دي د دې پرزور مذمت نه تردید پکار ہے ٹھوس علمی بنیادونو باندې سب کی روایت کو آنکھوں پر رکھ لیتے ہیں اور سستے داموں بازار میں پہنچا کے چھوڑتے ہیں یہ د امام بخاری دی نه سوا بیزتی څه کېدی شي چې په ډېر معمولي پیسو باندې هغه وړي بازار کې پرېږدي یعنې ګویا کې نه بیوقوف سړی دی او دومره خراب سړی چې فیا لضیعة الفهم څه مطلب دی امام بخاری کې فهم د دین نشته افسوس فهم د دین ضایع کړی دی دا کتاب چې زه ګورم که نه دی زور باندې پوهه سړی پوهېږي نو جړا ورځي سړي له یعنې داسې سړی راپاسي چې نه په قرآن پوهېږي نه په حدیث پوهېږي او د امام بخاري حدیث رد کوي دا حدیث دا کم چې مونږ وایو دلته کې دا کم دوه حدیثونه چې دي دا یوازې په صحیح بخاري کې نه دي دا روایتونه په سنن نسائی کې موجود دي حدیث نمبر 1908 او 1909 امام نسائی په حدیث نه پوهېدو او نه په قرآن پوهېدو مطلب خدا شو سنن نسائی خپل الکبرا کې هم دا لیکلی دی په دوه حدیثونو کې 2035 او 2036 دا هغه دوه سنن دي یو دا کم چې مونږ مدارسو کې وایو نصاب کې دی سنن صغرا وایي المجتبی هم دی ته وایي المجتبی یو سنن نسائی کبرا ده په دې کې په هغې کې څه ډېر فرق نشته دی دومره ده چې
پدې کې د سیدنا علی رضی الله عنه سره متعلق بعض احادیث دي هغه کې نشته دارنګه دې کې عمل اليوم والليله شریک دا هغه سره شریک نه ده خو بار کې اوس ډېر اختلاف نشته په میس د امام احمد مسند کې دا حدیث لیکل دی 11372 11552 11553 امام احمد هم په حدیث نه پوهېده په قرآن هم نه پوهېده دا علامه صاحب د رائے مطابق نه په قرآن پوهېږي نه په کې فهم د دین شته ده د امام ابن حبان په صحیح کې هم موجود دی 3039 نمبر حدیث دا امام بیہقی السنن الکبریٰ کے موجود ہے جلد 4 کے صفحہ 21-22 شرح سنہ کے امام بغوی میں لکھل ہے جلد 5 کے صفحہ 325 حدیث نمبر 1482 دا خو یو جواب شو چې که امام بخاری په دې وجه باندې نادان دی او ناپوه دی نو د دې ائمو په باره کې د څه خیال دی آیا دا ټول نادان دی او صرف یو علامه صاحب دی چې هغه علامه دی او فهامه دی او د انقلاب قرآني چې کوم دی د هغې حامل اللواء دی لیکلي دي په کتابونو یې د انقلاب قرآني حامل اللواء دی د هغې جنډه یې اوچته کړې ده دا بس علامه په قلم خودي علامه هغه سړی چې هغه ته پوهه خلک علامه ووایي هسې خو هغه اکبر سره هم علامهګانو پوه بیربل او غبل صاحب چې کوم دا علامهګانو داسې کتابونه یې لیکلي فیضي تفسیر لیکلی د قرآن د بسم الله نه وایې تر ورناس پورې دومره لوی علامه دی چې یو نکتې والا لفظ پکې نه لیکل علامه کېدل څه کمال خو نه دی په دې مو خوشحالي انسانان شي بس د الله بندگان شي دا نور څه نه پرېږده د الله بندگان شي انسانان شي زیاتی څه نه پرېږده چې دا علامه دی دا فهامه دی دا شیخ دی فلان دی هېڅ ضرورت نشته دی انسانان جوړ شي دا لوی لوی خلک دی دغې علامهګانو زمونږ دین برباد کړی دی هغه شروع کوم دی نه کوي کلام الله لا حد لمکارمه ولا عد لمحامده وماء لا ساحل له د فیضي کتاب دی نه شروع کی ټول کتاب یې داسې لیکله محمد زکی کیفی دا زوی دی د مفتی احمد شفیع رحمه الله هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت لیکله دی اردو کې لیکله دی په یې کې نکتې والا لفظ نه یې لیکله دغه علامهګان دی داسې کمال دی دې لحاظ سره خو کمال دی چې بېشک داسې محنت یې کړی خو نور په یې کې څه دي چې کومه جملې لیکلې ده نو د هغې دپاره بیا په فټ نوټ کې د هغې وضاحتونه هم کړي دي ولې یې کړي دي علامه دی بس یعنې غیر مانوس الفاظ یې راوړي دي ستا په خیال درود چې سړی وي نو څنګه به وي صلی الله علیه وسلم هغه څنګه لیکي صلی الله علی رسوله وسلم آیا دا درود ثابت دی علامه خو بېشکه دی په ژبه عبور دی خو آیا دا درود چې موږ وایو صلی الله علی رسوله وسلم هغه ټول کتاب کې په دې لیکل دی په دې سره به څه کوي په دین کې خو درود څوک د ځانه نشي جوړولی نو دا د علامه یا فهامه دا څیزونه پرېږدی څه به انساني او څه به د هغه علامگی بھی او سب دا فهامگی ہر چیز باندې علام هغه یو د الله ذات دی دا نمونه جایز نه ګڼم دا شرکی اسما دي نو د دومره محدثینو دا حدیث نقل کړی دی د هغې باوجود دی یوازې په امام بخاري باندې غوسه وباسي قرآن وایي که تا سره یو ویلی دي نو سورة المؤمنون وګوره چې مړي خبرې کوي که نه کوي پتہ نہیں لگی اللہ بارے کے بس ہوئے تو آیت 99 کہ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون مرگ چراشی نو مرگ نرست سوئی رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما ترکت کلا انها کلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون قرآن نص ثابت دی گی چمڑی خبریں کہی کہ نہ کہی
قرآن نه ثابتېږي چې مړي پس د مرګ خبرې کوي او حدیث کې د هغې وضاحت شو چې دا انسانانو نه علاوه نور څیزونه اوري دې که څه شی تضاد کم دی په دې کې که دا تضاد وي نو بیا د دې آیت کریمه او کم آیتونه چې هغه پیش کړي د هغې منځ کې تضاد راغی بیا دا د الله کلام نشو دشمنی وایي چې انسان راشي که نه هغه داسې حرکتونه کوي دا څنګه الله وایي چې په دې نه پوهېږي دا د قرآن متن دی سورة المؤمنون هغې کې آیت کریمه 99 نه شروع شي حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون مرګ نه رسته دا خبره کوي لعلی اعمل صالحا فيما ترکت کلا انها کلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون د دې مخې ته یو برزخ دی تر قیامت تر ورځې پورې دا خبرې دی کم ځای کوي دا خبرې پس د مرګ کوي نو که حدیث کې د پس د مرګ د خبرې ذکر راغی دی که څه بعد بیا هم ملګري وایي تاسو به کله معاف کوئ معاف کولو خو نه دی دا یو دوکه د خلکو ته خول پکار دی کم قسم دوکې کوي نه دا خو لار کولاوي منکرین حدیث ته دا منکرین حدیث ته دی لار کولاو کړه که دا لار نه کولای دی موږ په څه کول بشمیره خلک دي هغه خپل بدعات ثابتي هغه دوکه کوي هغه ښکاره خبره لیکن دې باندې خو مسله بدلېږي دا بس نه کافي دی اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين